نو ما درته مخکې واقعه ویلې وه د حضرت موسی علیه السلام په دور کې موسی علیه السلام یو ځل په لاره روان دی یو فقیر ورسره میلاو شو هغه فقیر موسی علیه السلام ته وایي ای موسی علیه السلام وی د الله نه سوال وکړه چې زما څومره رزق ته ما ترې په یو ځله باندې راکړي وی دا څه حال دی چېرته راته روټۍ میلاو شوې چېرته نه میلاو شوې چېرته 2 ورځې نهر چېرته 3 ورځې نهر وی ما ترې زما ټول رزق په یو ځله راکړي چې بس کار ختم شي حضرت موسی علیه السلام چې کله کوهی تور ته لاړ د الله په دربار کې سوال وکړو الله ستا یو بنده یو فقیر را سره میلاو شو او هغه راته دا درخواست وکړه چې الله ته زما پیغام ور واورو وی موسی زما دغه بنده تا ته دغسې درخواست کړی دی او وی موسی وی چې ته وله درخواست کې ته وله سوال کې نو د ټول رزق مې په یو ځله ورته ورکړو حضرت موسی علیه السلام راغلی هغې فقیر ته وی د الله فیصله ستا متعلق داسې وشوه چې الله ستا ټول رزق تاله په یو ځله درکوي نو علما ذکر کوي د حضرت موسی علیه السلام تصور دا و چې ګینې بس دی خو به خپل رزق په یو څو ورځو کې مخکې رستو به کي او ختم به شي خپل رزق په ختم کی بس کیسه به ختم شي علما وایي 2-3 کاله بعد حضرت موسی علیه السلام په دغه لاره باندې تیریږي په دغه لاره تیریږي خلق یو ډېر جمع غفیري ولیدو ډېر خلق ولاړ دي موسی علیه السلام تپوس کوي دلته څه چل دی څه پریشاني ده څوک وفات شوي دي څه مسله ده ورته وایي صیب دلته یو سړی دی هغه خلقو له روټۍ ورکوي وایي دا ټول خلق فقرا دي هغې انسان چې کم خیرات کوي که به روټۍ ورکوي د هغه ته ولاړ دي چې هر چا ته خپله حصه خپله برخه ورکوي نو حضرت موسی علیه السلام هغه وی دا څوک ته زه ورسره ملاقات کول غواړم موسی علیه السلام چې راغلی وی کتل اخکه فقیر دی چې د کم فقیر دپاره موسی علیه السلام الله ته سوال کړو چې الله دا ټول رزق وله ورکړه او الله ورته دومره فراحي ورکړې وه چې خلقو له بیا رزق خلقو له روټۍ ورکوله خلقو له روټۍ ورکوله نو موسی علیه السلام د الله تعالی په دربار کې درخواست کوي یا رب الله دغه انسان ته خو تا د ټول رزق په یو ځله ورکړو ما خو وی چې به 2-3 ورځو کې به د کیسه ختمه شي دا دی خو اوس خلقو له روټۍ ورکوي الله دا څنګه چل دی موسی علیه السلام ته الله وی ای موسی یو تپوس کوم وی یو انسان چې تا له قرض درکړي ته به څه کوې موسی علیه السلام ورته وی الله زه به د دغه انسان قرض هغه به ادا کوم که نه وی موسی وی دغه انسان له چې مې کله هغه خپل ټول رزق ورکړه که نه نو ده چې ترې نه څه استعمالوله چې استعمال یې کړ څه چې د ده ضرورت و هغه یې وخوړو او وی چې څه ته سیوا شه که نه وی سوچ یې وکړه چې دا خو اسم خرابېږي ضایع کېږي الله ما ته زما رزق را کړی دی بس چې ضایع کېږي نو په دې نورو خلقو باندې به وخورم وی هغه نور رزق یې صدقه کو وی موسی زما قانون دا دی چې کوم انسان زما دپاره یو نیکي وکړه وی د هغې بدل ورته یو پلس باندې ورکوم موسی وی دغه انسان روزانه ما ته قرض راکوي زه ورته یو پلس چنده زیات ورکوم دی ماله قرض راکوي زه وله یو پلس چنده زیات ورکوم وی زمونږ هغه سلسله دقسې را روانه ده وی موسی دی قرض راکوي زه وله د هغې پلس چنده زیات ورکوم قرض بدل وله ورکوم وی ځکه دا معامله دوره حد ته راورسېده که نو چې مونږ الله له ورکوو الله به مونږ له راکوي د مونږ که د الله په نوم باندې ورکوو رونو الله تعالی به مونږ تاسو ته یو خو به خپل رضا راکوي او د دنیا برکت په الله تعالی مونږ تاسو ته راکوي نو د دې پاک دې مونږ تاسو ته په دې لږو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین